علیم الحکیم. مخکنی درس کی تیر شوی چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک فرمائی چې محبوب ترین ځایونه الله ته مساجد و مدارس دي و ابغض البلاد الى الله اسواقها، او الله ته بدترین ځایونه دا بازارونه دي. نننی حدیث کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک د صحبت تذکره کوي چې د یو صالح مجلس کې ناستا څنګه فایده ورکوي. یو بد مجلسی او یو پاک مجلسی د علماء تبلیغیانو د پاکو خلکو، او یو مجلس د چرسیانو بنګیانو د دروغو چې کوم پیران دي د هغې مجلسی. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک او فرمایل چې د پاکو خلکو مجلس په دې کې ناسته کوي ځکه دا فایده ورکوي انسان ته. علماء کرام لړ مثال داسې ورکوي چې په بد مجلس کې کېناستې نو بد اثر به قبول کې. معنی مثال په طور یو سړی د چرسیانو په مجلس کې کېناسته، که دې چرس و سګرټ نمس کی لیکن هغه لوګې او بدبویي به پې ورځي. لکه یو سړی د لوار په بټۍ کې کېناسته، نو که دې لواري نم کوي نو هغه بصري به راځي او د ده دا کپړې به سوری کوي. او که یو انسان د عطاري سره کېناسته، د عطرو والا سره، نو که دې د عطرو کار نم کوي بیا به هم ترې خوشبویي ځي. نو پته ولګېده. دې وجې نه علامه جلال الدین رومي رحمت الله علیه فرمایي صحبت صالح ترا صالح کند، د صالح صحبت به دې پاک کی، و صحبت طالح ترا طالح کند، او د بدو خلکو صحبت به دې بد کی، بد اثر به در باندې وشي. اوس که تاسو لنډ مثال ورکومه، لکه د صحابو زندگی که تاسو مخکې وګورئ، نو صحابه داسې خلکو دومره داسې زمانه تېره کړې وه جهل والا چې یو کسانو به خپې وغځولې نو اعلان به وکوي په تاسو کې څوک شته چې زمانه دا خپې کټ کي، نو بل به راغې خپې به یې ترې ووالې او جنګونه به شروع شو. یا به دې دپاره دی یو اوښ به یې راګیر که او خپې به یې ترې ووالې. چا به ترې تپوس وکړو دې اوښ نه دې خپې ولې ووالې؟ وایي یاره ده زما فصل ته کتلی دي، په دې به جنګونه شروع شو. وایي د فخر دپاره به یو بل چې به یو بل نه به سرونه ووال نو حلال به کړه، او کوپړې به یې ترې ویسته نو دا کوپړې به یې په منځ دوه کړه، سرمن به یې پکې واچول، او د فخر دپاره به یې پې شراب څکل چې د پلانکي کوپړۍ کې د شراب څکم. صحابه داسې خلک وو. لیکن د آقای نامدار محمد مصطفیٰ صلی الله علیه وسلم مبارک په مجلس کې چې کېناسته، نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک بیا وفرمایل اصحابی کالنجوم، زما صحابه و صحبت کوونکې په شان د ستورو دي، بأیهم اقتدیتم اهتدیتم، هر یو پسې چې تاسو اقتدا وکړه په هدایت شوی د ما محترم. بیا ته داسې خلک جوړ شو د صحابو نه. یا صحابه داسې خلک وو چې خپلې لوڼه به یې جمدی خښولې، خو لیکن چې د آقای نامدار محمد مصطفیٰ صلی الله علیه وسلم مبارک سره مناسبت راغی، او د مناسبت خبره کوم تاسو پوهیږئ، عام ستاسو مشاهدې والا خبره کوم. مونږ تاسو چې کپړه والو د هغې نه کپړې جوړو. اوس د یو تان نه انسان کپړه کټ کړه، خپل ځان له هم ته کپړې جوړې کړې، او قرآن پاک کې احادیثو مبارکو له ته کپړې جوړې کړې. نو چې ستا کپړې زړې شي نو په ډیران یې غورځې، لیکن چې د قرآن کوم غلاف دی هغه ته ډیران ته نه غورځې، هغه روانو اوبو کې اچې. دا ولې؟ دا ولې د قرآن سره صحبت راغی که نه، او هلکه د دې سپارې سره وابستګي او مناسبت راله چې د قرآن په وابستګۍ سره کپړې ته دومره فضیلت میلاویږي چې بیا ته غورځې نه په روانو اوبو کې اچې، دومره فضیلت میلاویږي. تا نه تپوس کوم چې انسان د الله والا او د پیغمبر په صحبت کې کینې نو څومره لوی انسان به ته جوړېږي. او بیا چې د پیغمبر او د الله والو لاس په چا باندې کیدي، زویم په چا باندې لاس کیدي، قسم دی د هغې په وجه الله هغې ته مغفرت کوي او الله یې بخنه کوي. زما محترمو، دا ولې د الله والو په صحبت کې تا ته دا حاصلېږي چې الله الله کوه، د الله سره د پرابطه کوي، ذکر کوا. وی نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک
چې کله د مکې نه هجرت کو مدینه منورې ته نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک یو کس ته عثمان نوم دی بنو شیبه قبیله نه دی خبره ته توجه کوئ مختصر خبره د خو ډېر وزن دی پکې نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک چې هجرت کو دغه عثمان سره د بیت الله شریف چابي وه نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک ورته وفرمایل عثمانه چابي راکه د مکې نه زم زړه مې خفه دی چې یو طواف وکم او په مکه کې دننه مونځ وکم 2 رکعاته نو دا عثمان هغه وخت کې کافرو معنی مسلمان نو اسلام نو قبول کړی نو هغه ورته وی نه در کوم نبی علیہ السلام مبارک ورته ډیر منت وکړه د خدای دپاره چابي راکړه زه یو 2 رکعاته په بیت الله شریف کې کوم هغه وی نه نبی علیہ السلام مبارک ورته وفرمایل عثمانه داسې وخت به راشي چې ګورې بیا به چابي ما سره یو ما ته به ته منتونه کې او داسې به ولاړې بس چې دا خبره اورېده هغه آګ به ګګوله شو وی داسې وخت که راته نو ته به د مکې نه تښتېدې اعوذ بالله من ذلک نبی علیہ السلام مبارک ته وی نبی علیہ السلام مبارک چې ته بیت الله شریف ته وکتل سترګو نه اوښکې بهیږي ورته وی زه تا نه پرېږدم زما دلته بچپن شوی دی چې لکه یو د یو انسان بچپن شوي او زه د کلي نه جلا وطن کوم وی باسم آبه جاړي نه او هلته یې وخت تیر کړي نبی علیہ السلام بیت الله ته وکتل ژړلی وي زه تا نه پرېږدم لیکن ستا دا خلک ما نه پرېږدي ځکه د دې مکې نه هجرت کوم او نبی علیہ السلام مبارک چې کله مدینې منورې ته لاړ او واپس راته فتح مکه وشوه مکه فتح شوه او مسلمانان سره د نبی علیہ السلام مبارک نه رادننه شو ټول کافران په یره کې په کورونو کې پراتو د کافرانو دا خیالو چې مالونه م لاړه اوس په د شپې زمونږ عزتونه م لړ شي دا مسلمانان به زمونږ په کورونو راشي او حملې به وکړي زه مسلمانان دا هغه خلک نه دي د دې صحبت د آقای نامدار محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم سره شوی دی وایي چې نیمه شپه وشوه کافران د مکې په یره کې دي زنانه سړو ته وی بار وګوره مسلمانان په رښتیا نه راغلي دي که هسې افوا ده مونږ سره خو د خپل عزتونو دغه دی وایي چې مسلمان هغه کافران غلي غلي راووتو بیت الله شریف کې وکتل وایي څوک د بیت الله نه طوافونه کوي او څوک سجدې کوي څوک مقام ابراهیم سره ولاړ دي څوک دعاګانې غواړي او څوک بیت الله ته ولاړ دي او چغې وایي او جاړي وایي هغې چې دا منظر ولیده وایي دا خو عجیبه قوم دی داسې نبی علیہ السلام داسې فوج تیار کړ او د پیغمبر سره چې صحبت وشه داسې الله تیار کړ دغه عثمان دی وی نبی علیہ السلام چې کله بیت الله شریف پاک کو بار راووته وی چابي لاس کې نیولې وه مسلمانانو له الله فتح ورکړې وه ډېره لویه خبره ده نو خلک صحابه حیران دي چې دا چابي به چاته میلاویږي اوس زما د پیغمبر کردار او اخلاقو ته وګوره وی نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک ادرې د چابي لاس کې نیولې ده ټول صحابه په تمه دي چې چابي به چاته میلاویږي د بیت الله شریف وی هغه عثمان کافر هم ولاړ دی وی نبی علیہ السلام چې بیت الله تعالی کې بیت الله شریف او بوتان اعتبار راوغورځول عثمان ته وی تا ته ما ویلي چې داسې وخت به راشي چې دا چابي به ما سره او تا ما ته ډېر رد بد ویلي هغه ته صحیح وی سر یې ښکته کړی نبی علیہ السلام مبارک ورته وفرمایل اوس صحابم په انتظار دي چې چابي به چاته میلاویږي نبی علیہ السلام چابي راواغسته او د عثمان لاس یې په نبوت والا لاسونو باندې ونیول او چابي پکې وله د بیت الله کېښوده اگر که ته کافر یې ځه د بیت الله دغه مې تاله درکه ته د بیت الله دغه کوه زما محترم وایي هغه چې دا کار ولیده او دا خبره ولیده که دا کار مونږ سره چا وکړه چې د جومات چابي م ترې واغسته په ایمان چې هغه به زما ستا خور او مور وکنځي او هغه له د بیت الله چابي ورکړه وایي هغه عثمان دی چې دا خبره وشوه عثمان جاړي نبی علیہ السلام ته وي د الله رسوله تا خو د بیت الله چابي راکړه لیکن اوس زما د زړه تعلم کولو که کلمه راته ووایه الله تبارک وتعالی مسلمان نو خبره دې پورې کوم زما محترمو چې انسان د چا په صحبت کې پاتې شي نو هغه اثر قبول کی دې د وجې نه علما کرام فرمایي کم از کم علماو سره 15 منټه په صحبت کې تیروي او د 15 منټه صحبت ناستې علما کرام فرمایي یک زمانه صحبت با اولیاء یو زمانه د اولیاء او د علماو په صحبت کې تیرول د اویا زره کاله بیریا عبادت نه افضل لی زما محترم
او یا زره کاله عبادت څوک کولی شي؟ موږ 100 رکعاته په ورځ کې نشو کولی. او یوه ګړی د عالم او د الله والا په ناسته کې تاسو چې کوم په درس کې ناست احادیثو مبارکو ته قسم دې ویما یو انسان د ټول ورځ ځان په مونځ باندې مړ کړي او ستاسو دا لږه ناسته دا د 1000 کالو د مونځونو نه افضل دی. د ما محترم او د دې په وجه د دې کتاب په وجه ان شاء الله الرحمن د دې مجلس نه یو خبره کوم، قسم دې چې په دې مجلس د احادیثو مبارکو کې څوک کینی دا زندگی خو روانه د تیریږي پته به ولګیږي ان شاء الله الرحمن. دې کتاب چې ته دې کتاب ته ناستې رب نه امید کوم په اخلاص سره او د نبی صلی الله علیه وسلم مبارک ذات ته قسم دې چې دا کتاب به تا ته قبر کې رڼا کوي د خدای په فضل او نظر کرم سره ان شاء الله. په ذوق او ذوق سره به کینو ان شاء الله کنه. او کم مرګرم راځي په ذوق او شوق سره کینو 15-10 منټه دوره ټایم خو نه لګي کنه ډیر ټایم لګي. حدیث ته وکړي الوحدة یوازیوالی چې دی خیر غوره دی من جلیس السوء د ناکاره مجلس نه والجلیس الصالح او صحبت کل صحبت چې دی خیر ډیر غوره دی من الوحدت د یوازیوالی نه. دا نیم به بیا ووایو انشاءالله. واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین. نن الله مونږ چې کوم درس ولسته خدای خپل دربار الهي کې قبول او منظور کړي. د دې درس په برکت باندې حاضر مجمع ته خدای په نظر د رحمت شفقت الفت او محبت باندې خدای وګوري. د دې حاضر مجمع په زړه کې څه قسم شریع مقاصد دي خدای څه قسم شریع حاجات دي الله د خپل در نه پوره کړي. چا باندې څه قسم مشکلات دي الله د خپل در نه پوره کړي. الله مشکلات په خپل د قدرت باندې خدای ختم کړي. الله چاته څه قسم بیماری مصیبتونه دردونه دي خدای په خپل د قدرت ختم کړي. په دا مجلس کې قرضداري ناستي خدای قرضونه خدای اخلاص کړي. د قرض د عذاب نه خدای اوساتي. زمونږ یو مرګره دی عدنان کاری صاحب څه مسله ده ته الله مسله په خپل د قدرت باندې ختم کړي. چاته په دې مجلس کې مسائل دي هر قسم مسائل دي الله سخت مسائل دي نرم مسائل دي په خپل د قدرت باندې الله ختم کړي. الله موږ د امتحانونو خدای قابل نه یو. په دا مجلس کې خدای سپینګیری ناستی په عمر کې برکت واچي. ماشومان ناستی خدای با عمل عالمان حافظان قاریان مفتیان ته خدای جوړ کړي. نوجوانان د دې کلی خدای دین سره وابسته کړي. الله په دا کلی باندې څه قسم آفتونه مصیبتونه راځي په خپل د قدرت ختم کړي. دا مجلس ته هر قسم آفات او بلیات او اتفاقي حوادث او تاڼو کچرو هسپتالونو نه خدای اوساتي. او پوښته ځن کدنم دا کینی په جبر راولي چې لا اله الا الله محمد رسول الله.